زیات تر توجه خپل خاوند ته دا وایي هېڅ دې مني خو چې خاوند مي بس د دې ټول غم فکر درد دې سره چې دی نو صرف د خپل خاوند دی او د سړي زیات تر توجه چې دی نو دا صرف دنیا ته وخلق منها زوجها پیدا کړی د هغې نه بیبي د هغه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او دا په صحیح حدیث کې راغلی دي چې حوا بیبي د آدم علیه السلام د ګسې پختې نه الله راوویسته او په دې ښځه کې چې دی نو ګوره دا پختې چې دا کږی که دا پختې ته رانیغې که نه نو دا یو ټک ناریکۍ ماتیږي نو په دې زنانه کې پیدایشي فطرتن په دې کې کوږوالی دی اوس که دا ته پوره نیغې نو ماتیږي خو په طریقه ورسره ژوند تېروه بس که پوره نیغې نو ماتیږي حدیث کې راځي ناقصات العقل والدین دی عقل کې هم کمې دي دین کې هم کمې دي دې وجې نه د زنانه سره چې نبی علیه السلام فرمایي تاسو ورسره ښایسته ژوند تېروئ قرآن کې هم الله فرمایي رستو به راشي وعاشروهن بالمعروف ښایسته ژوند ورسره تېروئ وخلق منها زوجها پیدا کړی دا د هغې نه زوجها بیبي د هغه وبث منهما رجالا کثیرا او خوار کړي دي منهما د دې دواړو نه رجالا کثیرا سړي ډېره ونساء او زنانا هغه هم ډېرې خو ګوره دلته کې د سړو سره کثیرن ذکر کړی ډېر او د زنانو سره چې دی نو ډېر نه دی ذکر کړی کثیرن یې نه دی ذکر کړی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زنانه د سړو نه په دنیا کې هم زیاتې دي ځکه چې د یو سړي دپاره 4 ښځې په نکاح باندې جایز دي تا خو پښتنو کې دا یو قصه ده چې د یوې نه سیوا نشي کولی که ویې که بیا به غوږونه نیسي کینی تاسو وګورئ عرب وګورئ داسې نور ملکونه نو د سړي دپاره 4 ښځې په نکاح جایز دي او د هغې وجه هم دا ده چې زنانه ډېرې دي نو چې کله د یو سړي ودونه ډېرې نو دا زنانه او بې تعلقه نه پاتې کېږي او که چېرته داسې وي نو ډېرې زنانه اوس هم چې دی نو هغه سروې شوی و چې 15 لاکه زنانه دا چې دی نو بې نکاح ناستې دي عمر یې وړېدلی دی 45 کالو نه عمر وړېدلی او 15 لاکه زنانه بې نکاح دي دا صرف هغه چې عمر یې ډېر شوی دی هغه نورې خو پرېږدوه چې باقي کمي نو د زنانو سره ډېر دا ذکر نه که وجه دا ده چې زنانه پټي زنانه په کورونو کې دا او بازارونو کې نه ګرځي چکرې به نه وي اوس خو الله دې رحم وکړي نو که بازار ته لاړ بیا به له ښځو نه بچ کېږي خو ځان ته لار ګوري چې خدای اوس کم خوا وځم یو ورځ امیر صاحب دکان ته تللي وم چې خدای اوس په کمې لاړ شم او ما چې څوک مې ونیو چې د قاري صاحب دې بازار کې څه کوي الله اکبر کبیره نو زنانه دا په کورونو کې پټي نو ځکه ډېرې نه ښکاري د دې وجې نه اوس زنانه ځکه ډېرې ښکاري چې بار راوتي نو خلک وایي زنانه ډېرې ځکه چې بار راوتي دي بل دا چې ودونه نشته وبث منهما رجالا کثیرا خوار کړي د دې دواړو نه سړي کثیرا ډېره ونساء او زنانا او زنانا جنکۍ دا بلوغ ته ورسي هلکان غټ شي او ودونه ورته نه کوي اوس صبر وکړه چې څه وګټي نو بیا به نه چې تا څه ګټلي وي چې واده دې کولو ودونه ورته وکړه بیا به ځان ته ګټي بیا به تار څه ور په سر کوې ځه اوس کوه دا د مور او پلار په حقوقو کې دي او حدیثو کې راځي چې لور خور دارنګې زوی دا چې دی نو بلوغ ته ورسېده ځوانۍ ته ورسېده او د هغې نه بعد دې څه ګناه کېږي او مور پلار یې د رشتې څه انتظام نه کوي نو دا مور او پلار یې دې ګناه کې ورسره شریک دي ښه دې وجې نه په ټیم ورته ودونه کول پکار دي چې د 40 کالو شي او بیا وله واده وکړي نو بیا هغه په سپینه ګیره بوډا او چې دی نو بچو ته کارونه کوي
ته له 14 کالو په عمر کې واده وکړه 15 کالو کې چې د 13 کالو کېږي د هغه به غټ بچي پلار به په ځای ناستي بچي به ولګټي دا د معاشري او ناسور دی او غلط یو ترتیب په مسلمانانو کې رایج شوی دی چې په ټیم چاته بچو ته ودونه نه کوي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام واتقوا الله او یریږئ د الله نه الذي هغه ذات نه تساءلون به چې تاسو سوال کوئ د هغه په نوم باندې والارحام او یریږئ د خپل ولې کټ کولو نه د دې تساءلون به والارحام د دې څو مطلبونه دي یو مطلب یې دا دی تساءلون به والارحام د یو بل نه سوال کوئ په نوم د الله باندې دویم مطلب دا دی تساءلون به تاسو سوال کوئ د هغه په نوم سره د یو بل نه او دریم مطلب هغه چې دی نو دا دی تسألونه تاسو سوال کوئ د هغه نه درې مطلبونه مفسرینو ذکر کړي دي تساءلون به والارحام تاسو سوال کوئ د هغه نه په نوم د هغه والارحام او ویریږئ د خپل ولې کټ کولو نه نبی علیہ السلام فرمایي لا يدخل الجنة قاطعون سړی به جنت ته نه داخليږي اول چې کم سړی رشتہ داری کټ کوي د ترور د زوی سره د نه لګي د تر د زوی سره د نه لګي خپلوانو سره تعلق کټ کړي نبی علیہ السلام وی دا سړی به اول جنت ته نه ځي اول به د دې سزا سکي او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن من اساء اليك ته رشتہ داری پاله هغه چا سره چې تا سره کټ کوي معافي کوه هغه چا لره چې تا سره زیاتې کوي ښه کوه د هغه چا سره چې تا سره بد کوي ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله رب العزت دې په تاسو نگهبان رقیبا د رقابت نه ماخوذ دی د یو کار د تحقیق د پاره نظر تیزول دې ته ویل کېږي کله رقیب په معنی د مراقب څوکې کوونکي سره مرضی او رقیب د الله په صفاتو کې حفیظ ساتون کی ته هم ویل شي په دې جمله کې الله رب العزت بندگان یری چې خبر شي الله رب العزت ګورستاسو هر عمل ویني الله نگهبان دی ګوري الله لیدون کې دی الله ستاسو د اعمالونو خبر دی وآتوا اليتامى اموالهم بیا ورپسې چې دی نو لومبني حکم د معاشرې د اصلاح دپاره ذکر کوي چې یتیمانانو ته د هغې مالونه ورکې د هغې د مالونو حفاظت وکړئ یا ایها الناس ای خلکو اتقوا ربکم ویریږئ د رب خپل نه الذي هغه ذات نه خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه وخلق منها او پیدا کړی دی منها د هغې نه زوجها بیبي د هغه وبث منهما خوار کړي دي د دې دواړو نه رجالا سړي کثیرا ډېر و نساء او زنانه ډېرې واتقوا الله یریږئ د الله نه الذي هغه ذات نه تساءلون به چې تاسو سوال کوئ د هغه په نوم والارحام او ویریږئ د خپل ولې کټ کولو نه ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله دې په تاسو باندې نگهبان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.